د خوازخیل ماډل سکول لپاره دا یو اعزاز دی چې هغه داسې تربیتی پروګرامونه مخکې لانچ کوي چې هغه زمونږ د سبق یا د کتاب سره سره زمونږ په عملی ژوند کې زمونږ د لپاره لارښودنه جوړه شي. زمونږ د دې سکول یو تربیت دا دی چې کله دلته په سکول کې تاسو ته پته د بچو چې کله 10 روپۍ هم یو ماشوم بیا مومي یا فیس له خلک روپۍ راوړي هغه ماشومان په وړه ته تجربه باندې هغه روپۍ راوړي او موږ ته راکې وای سر دا روپۍ موږ مونډلې دي. د دغه نوعیت د دغه پریکټس یو غټه واقعیه شوې ده چې دا دوه مزدورکار خلک چې دا یو کم کس ناشته دا اولنې دا د دې کریم صاحب سره په مسنه کې کار کوي. دا کس الته مزدوري کوي د خپل څه غرض د پاره د خپل اکاونټ نه 1 لک روپۍ د منګورې نه د بانک نه راغستې دي هغه 1 لک روپۍ د دنه په لار باندې غورځېدلې دي 1 لک روپۍ هغه 1 لک روپۍ په دې خوا کې چې وسره کم کس ناشته د محمد صدیق نوم دی دا د رکشې ډرور دی دغه 1 لک روپۍ د رکشې ډرور موندلې دي. وس دیو په میډیا باندې د کریم صاحب خدغه شکریا ادا کو چې د سوشل میډیا دور دی د یو ویډیو اپلوډ کړه او بیا د نیوز چینلو دغه ویډیو مخامخ راوسته چې د دې مرګري نه روپۍ لیدلې دي د دې کم کس شیده دا واحد جمیل د په ذهن کې دا چې زمانه چرته په فلان کوچ کې لیدلې دي د باغډېرې پورې په فلان کوچ کې تللی دی بیا پیاده کالا کوټ سایډ ته غوښته دی او په دغه رکشه کې د صدیق سره ناسته او د کالا کوټ پورې تللی دی دغه روپۍ د دنه الته غورځېدلې دي. وس د په ذهن کې خداو چې زمانه روپۍ ارتوي شوې دي د کریم ته اپروچ کړی دی د میډیا مرګرو ته اپروچ کړی دی د ماخام چې کله صدیق خپل رکشې ته راغلی دی شپږ وټري پي لګولې دي دغه روپۍ په دغه رکشه کې پرتی دي ماخام چې د خپل کور ته ستړی تللی دی او دی ته نو دغه رکشې لټولې د صفایي دپاره دغه روپۍ پرتی دي د ډېر زیات پریشانه شوی دی په دې خوا کې د مشرور د صدیق مشرور دا ته ټلیفون کړی دی چې زما سره په رکشه کې داسې امانت روپۍ دي او په ما ډېره زیاته پریشانی ده چې په هغه انسان به څه تیریږي دا ګوره د ایمان د ټولو نه غټه درجه ده چې کله د انسان لاس برشي بیا مزدورکار سړی او هغه ته داسې یو غټ اماونټ میلاو شي هغې ته زړه ټینګول کم چې ما د غني بابا دغه 2-3 شعرونه وې موږ چې ښیو زمونږ وس نه کېږي کله چې د داسې نرانو ایماندارو او د ښه دیندار خلکو په لاس باندې داسې اختیار راشي دغه 1 لک روپۍ دیو په کور کې کېښودې او د دې کس تلاش شروع کړو ځکه ته پته نه وه چې زما سره واحد جمیل یو کس ناسو ځکه د یو بل نه پیژندل دیو دغه یو بل مرګري د صدیق ورور ته ووې چې یاره داسې یو کس ویلی دی چې زمانه روپۍ لیدلې دي نو د هغه نښه چې برابر کړه دیو ته باقاعده ټلیفون وکړو پرون دیو کور ته تللی دي د دې واحد جمیل کور ته تللی دي او د دیو په حجره کې چې کله د هغه پیسو حساب وکړو چې 15 لک روپۍ 5-5 هزار دي 2 لک روپۍ 1000 دي د خلکو په مخ کې هیڅ څوک پکې نه دي انوالو کړي او د الله د رضا دپاره دیو دغه روپۍ د مالک ته حواله کړي دي. کمنګ په ژوند کې بچو د سبق د ډیګرۍ د تعلیم د علم مقصد دا دی کله چې په انسان کې مثبت تبدیلی راشي دې ته علم وای د ایجوکیشن تعریف چې من کو د پوزټیو چینج ان بیهیویر از کالډ ایجوکیشن زمنګ په رویه کې زمنګ په عمل کې چې داسې قسمه عمل راشي چې منګه د انسان او د انسانیت د خدمت لپاره داسې قسمه قدم الو ان شاء الله هیڅ لري نه ده چې د الله مدد به هم زمنګ سره د خلکو په زړه کې به قدر چرته دیو په دارمه او په کالا کوټ کې او چرته دیو په خوازخیله ماډل سکول کې د خپل حیثیت مطابق به موږ د دیو ډېر اعزاز کو ډېر اکرام وکړو ستاسو په زړه کې به د دیو یو درناوی پیدا شي ځکه چې دا خو مزدورکار سړی دی په 200 روپۍ دیو رکشه چلی الله تعالی دیو له کم حیثیت ورکړی دی موږ مسلمانان یو دا زما ایمان دی او دا زما د الله نه دا غټ باور دی چې د دیو په دوانو په ژوند کې به الله ډېر برکت اچي د دیو نور ژوند به هم ډېر زیات ښایسته کېږي دا بچو زمونږ د دې تربیت لپاره دي که داسې قسمه زمونږ په یو خبره لاس برشي
زمنګ په خپل کور کې منګه داسې چرته څه خبره منګه چرته څه بیامو یا زمنګ د جبې په باندې څه کار کیږي په کاردار چې هغه وای چې حق ویني د ویلو توانی نه وي داسې جبې د تعالو د لاندې پریشي چې منګه دل چرته حق وینو کنه او منګه په ټیک ټاک طریقه سره د خلکو ته مخې دغو نو ان شاء الله دا ژوند ډیر زیات خولې ده د دې ژوند ډیر زیات رنگینی ده د الله مدد به هم زمنګ سره د خلکو مینه به هم زمنګ سره منګ دیو ته ډیر زیات درناوي غنو دیو ته ډیر زیات درناوي لرو د دې کسانو د کریم سے پدې کې ډیر زیات کردارو دیو ته سلوټ کوم زکه بیګا ما دیو ته ټلیفون وکړو په ماخام دیو ته می ریکوست وکړو چې تاسو مهرباني وکړئ دا دوا زمنګ دا زمنګ د پاره ماډل دی ان شاء الله که منګه انولډم کو دغه ماډل به منګ دل تراولو کریم به خپل کردار ادا کو منګه فیسبوک کو بچو خو که منګه فیسبوک د دې پوزټیو اکټیویټي د پاره وکړو نو د یو کور د ورانېدو د یو کور د جوړېدو سبب به جوړ شي بیا نو منګه د دیو ډیره زیاتو شکریا ادا کو دیو چونکه مزدورکار کسان دي دیو نن هغه مزدوري پرې خو د دل تراغلي دي بچو منګ بنن عہد وکړو چې منګه بچرته د غلا په طرف نزو دا به د الله په مخ کې زما سره ټول وعده وکړي دا څه بکو بچو لا سوچت کوي چې منګ به دا څه وعده کو دا به منګه واده وکړو چې منګ به بی اجازه ته شی نه راوچتو که منګ ته چرته داسې یو اختیار الله تعالی راکو نو منګ به دا بې ځایه چرته هم نه راوچتو بل یو د دې سره یو ضمني یو واقعه ده او هغه دا ده چې زمنګ په کلاس په 7 کې پرون نه ابل ورځ زمنګ یو سټوډنټ سمد په کور کې په کلی کې 4500 روپۍ موندلې دي اغا په مختلفو دکانونو کې ګرځول لنن پلار ماته دا واقع وي او دا د ډاکټر صاحب زوی د ډاکټر ګل اغا په دریو څلورو دکانونو کې ګرځول دي اغا روپۍ اغه ته پرون حواله شوې دي اغا ماشوم ته به منګه په دې نن پروګرام کې چونکه هغه د دې سره تړلې ده اغه ته به منګه د سکول له طرف یو میډل په غاړه کو او سمت ته هم زم چې هغه راشي او دلته په سټیج باندې د دې ملمنو سره کینی سمت دیو ته لګ دته هم لکلې پینو تاسو چې کم